کتاب الایمان والا باب تاسو کولو کوي. مصنف رحمت الله علیه خطبه مدبام ده شتا کومې اهم خبرې هغه ذکر کړي. هغه نه بعد اوس کتاب الایمان ده. د حدیث په کتابونو کې کتاب الایمان دا اول ذکر کول شي ځکه چې په دین کې ټولو نه اهم شی اول شی د ایمان راوړل دي. اوس د ایمان چې شتل شي د ایمان علمانه بنې سړی ځون کوي دا اهم شی ده. بیا دې کې فصل اول د الفصل الاول بیا هم دې فصل اول کې د سه حدیث تا کنه ساکي د ایمان ولا خپل بنې بس بحث شو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان الفصل الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه روایت تا فرمائی بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم په داسې وخت کې په دې دوران کې زموږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره یوې ورځې وو اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. اذ طلع علينا سيقدام رجوات شلو رغلو يكس رجل سړی شديد بياض الثياب کپڑے ډېر سپینې وي. شديد سواد الشعر ویختې تک تورو یعنی ډېر تورو. لا يرى عليه اثر السفر هغه باندې د سفر ولا س اثر نشو لیدل. ولا يعرفه منا احد پمکی چا پیژندلو هم نه. تر دې پورې جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورکېناستو. فاسند رکبتيه الى رکبتيه خپل زنګنونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام زنګنونو سره ولګول. ووضع کفیه او کېږدول خپل تلی على فخذیه د هغه په پتنونو باندې. وقال هغه نه بعد بیا تپوس وکړو یا محمد ای صفت کړه شویه سړیه. محمد په معنی د صفت په معنی د صفت شی خپل نه معنی ده یا محمد خپل معنی ده بس ای محمد اخبرني عن الاسلام د اسلام په باره کې موته خبره واخیا چې اسلام چې شتل شي. قال نغتلس الاسلام اسلام دادا ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ستدي خبري گویر کا الله تعالی معبود برحق دا صرف مغه ته عبادت کیږي او محمد صلی الله علیه وسلم دی اعلی رستاوله شو رسول دا. وتقیم الصلاه منس قائم کوا. وتؤتي الزکات زکات قائم کوا. تصوم رمضان روزینه سا. وتحج البيت او حج دی بیت الله کو کله ان استطاعت الیه سبیلا کله دی غوله خرچه برداشت کول شي. ان استطاعت الیه سبیلا امدامنش. قال سړی تاسو کړه خو بیا وتی صدق ته تقدر اختیار نه. حضرت عمر سیبی صدا څنګه چل شو دا اوس خپل باندې تاسو کې به سر اختیار دی. فعجبنا له متلاغون تعجب کی شول چې يسالوه ويصدقوا تاسو کې به تصدیقا کوي. اغه نه بعد قال بیل شفا اخبرني عن الايمان د ایمان په باره کې متوضاحت وکا خبر راکز د ایمان شتل شي. قال پیغمبر علیه السلام تلش ان تؤمن بالله فالله بني ایمان وروړي یعنی الله تعالی باندې دی الله تعالی ټول صفات وبندي. وملائکته دی الله تعالی په فرشتو باندې څومره هم دی بلا تعداد اغه ولا څومره صفاتونه سره دی اغه دا ایمان پر وروړي. او کتبه دی الله په کتابونو او صحیفو باندې. ورسله تمام انبیاء باندې رسولانو باندې. والیوم الاخر پورز دی اخرت باندې قیامت وغیرہ او اخرت ولا ورز. وتؤمن بالقدر او تقدیر باندې به ایمان ساتي خیره و شره سخوی او کبد وی سړی ته پیښ شي دا به الله طرف نه وي. قال سړی وی صدق ته اختیار وی. قال بیا سړی تاسو کو په اخبرني عن الاحسان اے محمد مت د احسان په باره کې وضاحت وکا پوی مکا. قال وتل احسان
دې ته ویل شي ان تعبد الله کأنک تراه، د خدای عبادت داسې کوه لکه په خپلو سترګو یې کسې. کله داسې حالات وي ظاهره خبرې ته به ډېر توجه سره عبادت کوي چې یارې دا سړی د زه کسم نه دې سره کله ته سړي ته سوچ کوي ګوري نو د سړي سره عظمت پیدا کېږي. همداسې ته د هغه سړي په مخامخ بیا خو کور کې ټګۍ مګۍ نه کوي برګۍ. فإن لم تكن تراه بی کچری داسې حالت ته نشي خپلول لکه زړه کې سیرې ته الله حاضر ناظر وګڼي یا ته داسې وي لکه الله ګوري د خو داسې نشي کتلی مثال یو سړی د دومره سوچ نشي کولی تو فإن لم تكن تراه که کتلی نشي دا خیال خو کول شي که نه فإنه یراک هغه خو د ګوري څه هغه د ګوري دی کې خو بیا یا ته ښه عبادت کوي چیرې ګوري مه ده داسې کې مزدور ته بیلچا ورکوه بیا ورته ګوره ښه ډېر په بوسه نه سترګې نیولي ظاهره ده څه هغه به ټګۍ برګۍ نه کوي نه دې طریقې سره به شي کې ښه مزدورۍ کوي نه سړی به بیا ښه عبادت کوي چې دا خیال یې چې الله مو ګوري. قال بیا یې تپوس وکړو په اخبرني عن الساعة قیامت په باره کې راته معلومات راکړه قیامت منې نه کله به واقع کېږي. قال وی فرمیل چې مل مسؤول عنها دا مونه تپوس کړه شوی که نه زه مسؤول شوم ته څوک یې سایل شولې مل مسؤول عنها باعلم من السائل چې د چا نه تپوس شوی ده او څوک د تپوس کوي نو دواړو ته قیامت علم نشته دي دا معنه ده څه دي په نه علم کې ته او زه برابر یم ځکه چې هغه ته خو واله نه پاته نه وه پیغمبر جبریل علیه السلام ده د سړي شکل کې راغلی و که نه نه دې ځای کې داسې معنه به نه وباسي چې یاره د تا علم او د ما علم قیامت په باره کې نشته برابر دی نه یو خبرونه دا معنه به نه کوي ځکه چې هغه ټایم کې پیغمبر ته سره پاته نه اوس د جبریل علیه السلام د کچوګام سړی ده د خو ته ورسته پاته والی د جبریل ورغلی و دین زده کولو دپاره دین یې در زده کولو نو دې معنه ده کې چې ما المسؤول عنها دا مونه څه تپوس شوی زه خو مسؤول شوم که نه باعلمه زه نه یم ډېر پوه قیامت په باره کې من السائل د تا نه د تا تپوس کوونکي نه یعنې تو ته یا پاته نشته ما ته یا پاته نشته. قال مخ ته بیا هغه تپوس وکړو په اخبرني عن اماراتها چلو که قیامت ولا معلومات درته نه وي علامې راته واخیله کله کله خالي که نه یې که سړی راته داسې نشي خیل یا شی نشي خیل څه علامې خې راته واخی علامو بنیا سړی پېژندي علامې لکه سکول ته تېرېږي هسې سور رنګ یې وربنې همداسې ته خپله جنډه لګېدلې هر ملک وله او لیکلي هم سکول په دا علامه شوله همداسې اسپتال باندې تېرېږي هغه ځای کې ګمکۍ جوړه شوي وړه غونې هلال په شکل کې لر شکل کې هغه نه ته پېژندې دا اسپتال ده همداسې ته مسجد دپاره څه علامې دي څه منارې دي محراب د مخې طرف ته ته وګورې بیا ته د پته لګي لرې ځایونه دوه کو تېر د څه د محل د کوټه د څه د نږدې ورشي که دا علامې د مسجد شولو جواته خبره ده نه هر شي خپلې علامې وي نه دې ده که تپوس وکړو چلو که عین شی نشي خیل که نه علامې راته وښیه. قال به وفرمیل چې علامې خې دا دي ان تلد الامة ربتها ان تلد الامة ربتها چې وینځه به خپل سردور پیدا وینځې نه به سردور پیدا کېږي وینځې نه به سردور پیدا کېږي تلده خو پیدا کول تل شي پیدا کول خو الله کوي مخلوق ته داسې نه څه پیدا کېږي ان تلده پیدا کېږي به الامة د وینځو نه ربتها خپل سردار څه معنا څه د سوره ښځې دي دنیا کې دا میان دي دا به د وینځو غونې وګرځي غریبان یو دونه کوم بچي پیدا کېږي دا به سردور ځان ګڼي سیرې زه سردار یم ملک یم پلانکا یم نو دا به سلوک بیا خپلې مور سره داسې کوي لکه څنګه خپل مشر خپلې خدمتګارې سره سلوک کوي. وان تر الحفات او قیامت علمو کې دا هم د ستب وګوري هغه خلص پرخمنډي وو الحفات حفی جمع د پرخمنډي تیل شي العرات عاری جمع د بربند خلک بربند معنا چې خو بربند نه دي خو معنا ده چې لباس سره دوره نشته شلیدلې پلیدلې خو جامې بي العالته د عائل جمع د عائل چې تشتري فقیر سړی غریب سړی ستب وګوري غریبان فقیران خلک رعاء الشاهي سدي وضو سره اونکې رعاء رعي جمع د رعي شتل شي شپونکی تل شاتون جمع د شات وزي تل شي دی وضو سره اونکې خلک هغه به څنګه حالات شي مخکې حالات وګوري خندا سړي پرې رسی یا دومره ترقی ولا غریب نه لګي خي يتطاولون في البنيان د سی وخت پروشي ساغا دی بلډینګونو دی محلونو دی قصرونو جوړونه کې به یو بل باندې فخر کوي يتطاولون یو بل نه بلډینګ جوړي البنيان بلډینګونه بوګ د جوړي هم د شایته کور به مزیدور جوړي سره تو سره مقابله د کور باندې 30 लाख خرچه کړي زه په 80 लाख کوم
تو 80 लाख کړې چل زه به 2 کروڑ وکړم لکه عربو کې دا شی تر ډېرې شي د مقابلې برجونه به جوړول برجونه سي غاټ غاټ بلډینګونه اوږده نو دا حدیث ولا مزداق ثابت شم د نور خلکو کې هم دا عادتونه راغلي دي سیو بل نصر دی بلډینګونو خبره نه سي تطاولونو پل بنې دا خو عامه خبر شل کا سړی فخر کور بنې ډېر کې واسه پرې مطلب دا هر شي کې فخر کې تطاولونو پل بنیانې وسیاب په کپړو کې رتانه مخې جمع دي خې کپړې دي په پامده شته په سیاراتو کې کوم مول سفرلیون دي کې په فخر کوي په چالډال کې هر شي کې په فخر کې تطاول منه وګدیدل بل سړی باندې ځون وګدو خیال چې رانیخ شي په دې د تطاول یل شي دا سړی خو ډېر تطاول نن سبا کې تطاول منه نیغ نیغ کېږي چې پاسه شیخ په دې وجه کې خو تطاول شو فخر تل شي فخر کې سړی ځون ډینګول غوړي چې زتونه ډینګي قال دا مختي ثمن طلق غنه بعد د سړی لور د تو پسونیو کو لوړلو بل به سمالي الله غو د سټیم تیر شولو یا مليان وګدي زمانه تیر شي په 20 مليان یا د عمر سي بیچ په 20 مليان مودر چم تیر کو درو ورځې بعد به دې ته د خبره معلومه شوه د جبريل عليه السلام ثم قال لي بیا ماته پیغمبر علیه السلام وی یا عمر ای عمر اتدري تا د پتشته معنی سائل د تاسو کوم د سوق بل ورځ راغلو مې د خبرې تاسو کې دین خبرې کې قلت چې ما توی الله ورسوله اعلم والله رسول په دې ډېر خپويږي الله ورسول علم تک کله سره کې روشي کنه دي دا معنا د سدي الله او د رسول علم برابر ده معنا په دې خبره کې توتا علم شته الله تعالی ته علم شنور دا معنا د الله او د رسول علم برابر ده فانه جبريل دا جبريل عليه السلام اتاکم تسترغلو دي د پاره يعلمكم دينكم سست دین درځه کی دین درځه کول نه سمانه د دین ول احکام درځه کی وغيرها وغيرها رواه مسلم دا حدیث په مسلم شریف کې موجوده محتیل شی بیا ورواه ابو هريره صاحب دا حدیث نقل کړي نور کتابونو کې ما اختلاف هکي الفاظ لک بدال دي وفيه اغه کې یدا لفظ راغله د غریوت کې و اداره ای تسقلت وګوري سړیا الحفاتا فرخمندي خلق العراتا کپړونه کمزوري خلق الصم کونیون خلق کڼه البکما ګونګیون خلق سوال غریبونو خبر نه کې دی اوس دومره چکوغونه خله به شي ملوک الارض ازما کې بدشيان بو ګرځي خبه مخته خبره وکړه کنه صدا قیامت ولا علم صدا فی 5 دا په 15 شونه کې داخل ده دي چې خدای الله په زنده سره وړته نه پیځ د پی 5 نو شي سره تعلق ستې ملوک الارض پی 5 نه د عبارت نه ده پی 5 سره تبشر وسی یعنی علم الساعه داخل فی 5 قیامت ولا علم 15 شونه کې داخل ده د 15 شون دي صرف الله سره خوستي دین له نور شونه شته علم غیب ولا شون خدا 15 شون غاړ دي کنه دی په باره کې صرف الله ته پته ده لا يعلمهن الا الله صرف الله تعالی ته د عملون لا يعلمهن الا الله ثم قرأ غنا بعد بدا آیت وی ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث الى اخره الايه متفق عليه قیامت ول علم او بارون کله نزلی وغیرہ او کله بسړای مړي کې سبب سکیږي یا رحم کې شدیدا صرف الله تعالی پیژندي خدای ترجمه او شول اوس تو سوتا ګوري د کوم الفاظ استعمال دی هغه ولا معنی زده کې نفس ټکی ولا معنی بینما چې استعماليږي په دې دوران کې بینما ته پښتو کې نن نبازون سره بیا دي سره سړای به پیږي ځون سره به استعمالي بینما كنت جالسه تنز شلته ناست او مکانه از جاءت صبيه نوا مشوم راغله د استیل ش بینما كنت جالسه تنز ناستم یا د سیل ش بینما كنت اكل الطعام چې ما مړی خوړل از جاء سوید راغللو وز شتیل ش بینما دی دوران تل شي اسی دوره نحنو مونږه په معنی بن استعماليږي عند اغسر عندي مال مسر مول ده رسول الله چې تل شي دی الله تعالی رستوله شو سړی رسول پیغمبر تل شي نبی تل شي همدا شي ته رسول الله سړی تل شي ته چوپ وستره د مولا خبره پلان کی ته ورسو دي ته رسول نه شي رسول پیغام رسان تل شي کوم سړی پیغامونه سره سیاده رسول نه شي رساله به چتل شي پیغام تل شي میسج ته رسالې نه شي موبایل کې کوم میسج کیږي ته رسالې نه شي همدا شي رساله چټي تل شي سړی بل سړی ته رساله لیکي پلور د لور ته ولي کله رساله هذه رساله من اب الى بنتها دا رساله د بلور طرف نه دی غلور ته ذات یوم ایوا ورځ د ځکه یوم لفظ وروړو کنه ذات سره د تیسری شپې خبره نه دا ایوا ورځ اند سي شی جبرئیل علیه السلام انساني شکل کې راغلو ځکه ذات یوم استعمال کو
اذ طلع علینا سره وختل طلع طلوع چې تل شي ختل شي د طلوع اوس کی کنه طلوع الشمس مر سترګې راختل مطلع چتل شي کوم ځکه سترګ رخیږي مطلع نه وتل شي طلوع ځکه وت استعمال ګد سینه ول سي از دخل یا از جاء علینا رجل جاء خو درته تل شي جاء یجي سړی راغلو خو پرشتي خو نوراني مخلوق تا کنه دا د سکیږي لکه شاعر ډایرک سره جواد غونی شي ځکه ته طلوع ویل طلوع ته استعماليږي رجل سړی تل شي شدید سخت تل شي بیاض سپین تل شي سیاب کپړو تل شي صوب جمع ده شدید و بیاض سیاب سپینی کپړې ندینه معلومه سپینی کپړې شدید ډېری بهتري دي سړی د استعمالي پیغمبر سم حدیث سپینی کپړې ته سو غستوي او کپان ورکی ورکوي مرده غونته او د سره انسان کې حساسیت پیدا کیږي صفای ستري ولا بیا سړی سوچ خ جوړيږي شدید سواد الشعر وختي تکتر شدید ساختل سواد تور تل شي ترواله لونه سواد یا فی لونه سواد اندی سړی پران کې ترواله د تور د اسود د سړی تور د سودا او د خزه تور د سود اندین راوتل د سود الشعر چې تل شي وخت تل شي کا زیرو بنه شعر شیخ به شعرونه تل شي ندینه سم معلومه شه توري وختول او منا ځوانو د سړی کنه د ځواني شکل کې راغلو مطلب دا ده س علم د ځواني په عمر کې خاصي لګي سړی کی طاقت یا غنبات پوي اور ګروش مشمول بني سړی نه پیږي لا ير عليه اثر السفر غبن سفر ولا علامات نو سفر ولا علامات شي سړی سلری نه روشي خپي گردمنی سار بني گردنو سوي بدن جمو وغيرها بني گردنو سي خيلي ونه وتل هم د شهد ستړ استمان لاګي ندی بنه د سي علامات نو لکه تازه پزه سړی کور نه روزي ایدی سمانه شویل د سپو ستراو مطلب د سیلم د پر سپو ستراو سي خیرن خچن بنوسي سمرا دین ولا خلق دی نور خو صفای سترای پاکی طهارت هر سړی د لپاره ضروری ده مسلمان د لپاره خاص کر اهل علم د لپاره ډیره ضروری ده ولا يعرفه من احد مو کی چونه پیژندلو نه پیژندلو ویل نه پیژندل څه چالو اخیره سړای د خو پیژندل شو کنه معنا په نامې نه پیژندل شو د کوم زین روغلو د دی لکه نه د سړای مطلب دا شو چې سره تعلقات ډیر ما جوړه علم په دوران کې ځکه چې تعلقات جوړ شو به رسنندلې سود به پلانکای ورکو دا کوروندې کې مشغول وي بیا د نه پاتې ده نه تعلقات د نه بیت چګنه پینر دا چوک شول د خېندې محادثه ته نه پیژندل نه پیژنځه ځکه د علم کې مصروف ده ځکه پیژندل نشي حتی جلس الى النبي صلی الله علیه وسلم کینستو په کینستل کې خد سیله حاصل کې په لوړی چې سار بنی و درګه سره کینه په سار مو دار نه دا خبره نو ول مشو پس نه د رکبتې زنګونې سره کې وجنګولو سکاله دوره سره کې شی یو جنس لکه نر سره ملویدای شي نږدې خزو سره به د شیلات کې د نږدې سره ویل کې نسل ځکه چې نږدې کې نستل کې خو دا خبره خوریدل شي لری به شي توریدل شي زنه سړی आवाज وروي بل اور کې د صدیقي توجه به ټوله تو طرف ته شي نږدې سره کینی د ځکه سره نږدې نو سس توجه مکمل هم دي طرف ته پیغمبر علی السلام ولا او دی ولا توجه پیغمبر علی السلام ته شولا او چې څومره سړی نږدې تعلق ډیر سره کې پیدا کیږي کنه څومره نږدېکت پیدا کیږي مغوره به شکی کې علم خ ترانسفر کیږي منتقل کیږي وبلتا ووضع کفیه علی فخذیه دي د خپل لسونه زنګانو بنه کې دول خپل زنګانو بنه کې دول د خو ادب خبره ده کنه جبرئیل لسان کې دولو س تحیات او تشهود شکل کې کینستل د دینی کارونو لپاره ادب طریقه د تلاوت نه ونه 17 شي پورې څومره دینی کارونه یا د پیغمبر سم په پتانونو بنه لسونه کې دولو کله هغه په پتانونو بنه کې دول د بی ادبی کې به نه رسیویلې هغه مقصد چې شو د مخاطبین څخه د څومره خلک مجلس کې نو سیده متوجه ده څنګه سړی راغله د خپلسونه کې د نور توجه لپاره سره کین شي کی یم دا شته چوپ پتانو باندې کې د لسونه زنګانو مړ دی هغه ور توجه ځون تر کاټ کړل راکین شته کړل د لپاره د شي ګړیو بیا غنه د پاتې تاسو کې یا محمد اے محمد دا خو جبرئیل علیه السلام پرشتي د لپاره جایز د صاحب پیغمبر تخپل نامه او خلیخام سړیو د لپاره خو نه د جایز انسانو د لپاره مو د پاره د سیالات نه دي مو یا رسول الله نبی ایوته یا لکه قران کې راغلي سوس پیغمبر سره خپل نه ما راغله لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا یا دې کې وایي یا محمد په صفتی معنی به محمد چې تل شیخ سړی تل شي صفات وشي یا محمد منه ای هغه سړی ست صفاتونه شي دي اخبرني عن الاسلام اسلام په باره کې تاسو سره کا سلام نه د لفظ اسلام لیکل دي غلطی شي د مسامحت مکتبینا اسلام په باره کې مت تاسو سره کوز دي وګوره اسلام په باره کې سن تشهد لا اله الا الله ایمان د کنه کلمې سره بیا ځکه انتو من الله په زیاره وړي پرونه کې اسلام ته ایمان یو بل بنیال شي ته د سیال شي انا مسلم د سیال شي انا مؤمن دوړل شي ځکه چې ایمان ته اسلام سره کې ضروری دی لکه څنګه خېټه
تیملیا ضروري دی که ملیا ونه لري کې بیا خېټه پستای غورځي مخته که بیا خېټه ونه وبس شي نه بیا ملي تیر ماتېږي داسې خو نه شي ودرېدی بېله باندې په ځکه پوسه ډنچاور باندې درانه وي نه اسلام ته ایمان سره کې لازم ملزوم دی چوک مسلمان هغه به مؤمن وي چوک مؤمن هغه به مسلمان وي نبی ویل چې اسلام دا د بس اعمال دي ظاهري کنه لکه اوس زکات ادا کوي وغیره اعمال کوي حج کوي دا چې ظاهري شون دي اسلام په جواد باندې پیژنه یو سړی دا واکه زه مسلمان یم دا کارونه نه کوي المنځ او داس نه ستر ډیرو شیونو پرې نه کوي جواد خبره غلط شو دي خبره کی کنه اسلام خو جواد شیونو تل شي جواد باندې شو چې دا واکه ایمان چې تل شي نه نشونه تل شي کوم زړه کې ورکې د لکه ایمان شول یقین ساتل الله تعالی باندې امید ساتل وغیره دا د شونه ته ایمان نل شي دا نه شاید دا نشي کتل یو سړی کا زړه کې ډېر ایمان وساتي خو ورچ نه عمل نه کوي مو د څه پاته لاګي چې شي بیا غنا باندې تاسو کو سیر احسان په باره کې مت لاغونی وضاحت وکړه د احسان چې شدي ناغه به تل سیر احسان اخلاص تل شي اخلاص درکې روشي بیا سړی مقصد مفاد ته نه ګوري محسن هغه انسان تل شي چې مطلبی نه مطلب آشنا مطلب پرس خود غرض نه دي ته محسن نل شي محسن قران کریم کې شته د محسنون توحید خور کې وی اخلاص ور کې وی نه اخلاص زمدا ده کنه سدي الله تعالی د عبادت وکړه کنه سګویا الله کا سی کبه د سیالات نه بده سی الله هم کسي چلو مقام مشاهده دي ته مقام مشاهده نل شي ستا الله ګوري بل شته مقام مراقبه سم مراقبه کې مراقبه دي تیر شي سره تسوچ کې الله د ګوري بدیزی کې الفاظ رغلی دي الامتو اما وینځي تل شي ربتون چې تل شي رب چو تل شي الله تعالی د پرشکل رب لفظ روشي کنه مطلقاً به د الله د پر استعمال کله به چې سر استعمال کې ربتو شات دا وزي ولا چې ختنی دی روشي ربتو شات یل شي رب هذا البيت یا رب البيت یل شي خو مطلقاً نشي استعمال رب الناس دی ویل دا به صرف الله د پر استعمالږي ناس طرف ته مضاف کی حبات چې تل شي پر خمانډ تل شعورات بربند تل شعال عیل جمع د فقیر تل شریعه او شا وزو سرون کی تطول معنا فخر کول بنیان امارتونو تل شي لبس شتل شي ټیم تر ول پلا بیستو ټیم متیر کړلو